بسم الله الرحمن الرحيم। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मौता त पकार दी द वक्त हुकूमत त पकार दे چې د سویډن چې کم سفیر دی هغه د ملک نه وشړي. زموستا ایمان په داسې حالت کې دی چې موتا یو سفیر نشي لوري کولی ولې چې زمونږ پاکستان به خراب شي. په افغانستان کې د کم ملک سفیر ناز دی. افغانستان الله چلی، پاکستان بم الله چلی، د پاکستان حفاظت بم الله کوي. پاکستان به د اغیارونه د کفر د نړونه الله ساتي. اول خو د وخت حکومت نه دا مطالبه ده چې د وخت حکومت دی دا سویډن سفیر وشړي هغه د جلاوطن کې. او دویمه مطالبه د عوامو نه ده چې عوام د خپل احتجاج ریکارډ کړي. نن ورځ باندې احتجاج کیږي چې کفري نړۍ ته دا پته ولګیږي چې مسلمانان د قرآن په عظمت باندې ولاړ دي. مسلمانان د قرآن بے حرمتی نه برداشت کوي. مسلمانان د رسول الله مبارک بے حرمتی نه برداشت کوي. مسلمانان د خپل د خدای بے حرمتی نه برداشت کوي. مسلمانان د صحابه بے حرمتی نه برداشت کوي. د خپل احتجاج پر ریکارډ کوو. او دویمه خبره به دا کوو چې موږ او تاسو دې سره بایکاټ وکړو، د دوی شیزونه به نه استعمالو. زما خفګان په دې ذکر راځي ډنمارک را پاسېږي د نبی علیه السلام ګستاخي کوي. موتا د ډنمارک شیزونه استعمالو، د هغې ټول پروډکټس استعمالو. هغه فرانس را پاسېږي د نبی علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي. موتا د هغې شیزونه استعمالو. اوس سویډن را پاسېدلی د قرآن باره کې ګستاخي کړې، هغه یې سوځولی. موتا بیا هم هغوی سره ولاړو. موتا بایکاټ وکړو د هغوی د هر څه نه، که هغه خوردني اشیا وي که هغه استعمالي وي، هر څه موتا پرېږدو، هله به دوی ته زور رسي. دا خو داسې نه کېږي چې موتا په دې ځای کې ناست یو سویډن د قرآن بې عزتي وکړه، ډنمارک وکړه، ته د هغې ښځونه پرېږده. شلپم کې ته اوس هم تېل اچې. شلپم د فرانس دی، فرانس د رسول الله مبارک ګستاخي کړې. دا ښځونه پرېږدئ. ترکي والا غیرت وکړه، یو ځل یې وکړه، ډالر یې وسوځو. ترکي د دنیا په غټو ملکونو کې روان دی. موتا کې خو غیرت نشته، نه زما ستا په حکومت کې غیرت وي نه موتا کې غیرت وي. یو کس چې غیرت وکړي دا هر څه به ټیک شي. نو موږ پر زور مطالبه کوو د حکومت وخت نم چې دا سفیر دې لرې کړي. دویم نمبر دا خپل احتجاج ریکارډ کړي د مزد پس دې سړکونو کې وځئ، دا خلک به رواني خلکو ته وښایي. دا د سوشل میډیا زمانه ده. سوشل میډیا کې ستاسو یو خبره ډایرکټ سټوډنټ ته رسیږي. دا مو وایي چې زما په وتلو سره به څه کېږي. ستا په وتلو سره هر څه کېږي. ته چې کله وځې هغه ته به ستا د پاور او ستا د قرآن سره د محبت پته ولګېږي. چې کله ستا محبت وګوري بیا به ستا قرآن ته ګوتې نه وړي، بیا به ستا پیغمبر ته ګوتې نه وړي، بیا به ستا خدای ته ګوتې نه وړي، بیا به ستا صحابو ته ګوتې نه وړي. الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله.